بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، مونږ سکال یو نیمه چې کومه ده نو مونږ هغه فیصله دا وشوه، صوبې فیصله وشوه چې هغه به مونږ سوات کې به انشاءالله مناوو. او ټولو ملګرو ته درخواست دی چې څومره ملګري دي مزدوران دي چې هغه هر فیکټرۍ سره تعلق لري، هغه کاسمیټکس کې دي، پلاستیک کې دي، که هغه مطلب د مربلو کې دي یا په سلک انډسټري کې دي، چې ټول انشاءالله رحیم آباد ته 9 بجې انشاءالله ځان راورسئ. او مونږ دنیا ته وښیو چې مطلب دا دی مونږ سره زیاتی کېږي نو مونږ د خپل زیاتي عداله به کولی شو. الحمدلله چې کله مونږ یونین نو نو په سوات کې دا مراد چې څومره مراد د ورکر فنډ نه میلاویږي مزدوران ته، په دې کې یو مراد هم نه میلاوېدل. الحمدلله ملګرو جدوجہد وکړو، زمونږ ډېر زیات قربانو والا ملګري دي او هغوی زمونږ سره هر نمونه قربانیانې وکړې، لانګ مارچونه یې وکړل، جیلونه وهل ټکول. الحمدلله نن څه نه څه مراد په وړو کې مالګه چې کوم دی هغه میلاویږي. نو ټولو ملګرو ته درخواست دی چې د ټایم پابندي وکړي او مونږ ځان وښیو دنیا ته، خلکو ته، خپل حکومت ته چې مطلب دا دی مونږ یو، او چې مونږ نه یو نو مطلب دا دی چې بیا به دا روزګار به خرابي، چې روزګار خرابي د ملک معیشت په کمزورۍ. نو مطلب دا دی چې کم څه کم مونږ حکومت ته درخواست کوو چې هغه یو، خو مونږ بار بار درخواستونه کوو چې مونږ له ټایم راکړه. نو په کار خو دا دی چې په دې 1 مۍ باندې هغوی اعلان وکړي لکه څنګه چې تېر حکومتونو به کوو. لکه په 2011 کې شیر اعظم وزیر په دغه کې حکیم آباد کې اعلان وکړو د مالکانو حقوقو، کوم چې د لیبر کالونیانو مالکانو حقوقو، او هغې کې سلیټرې هم تقسیم کړې. هغې نه بعد د چا هغې له توجه ورنه کړل. د هغې سره بیا مونږ د سابقه وزیر اعلی پرویز خټک سره یو 15 میټینګونه په دې باندې وشول. نو کم څه کم هغه دې کې لږ ایکټیو وو، خو هغه نه بعد دې نه بیا چا توجه نه ده ورکړې. نو برای مهرباني مونږ درخواست کوو چې یو خو مونږ سره کښېنئ او مونږ وغواړئ یا تاسو مونږ له راشئ او دا مسله مونږ له حل کړئ. او ټولو ملګرو ته درخواست دی چې ټول راشئ مختصر. نو او د جلسه زمونږ رحیم آباد کې انشاءالله د نادر حافظ سره مخامخ زمونږ د دفتر د اتفاق لیبر یونین دفتر سره انشاءالله زمونږ پروګرام وي. زما نوم عبدالودود دی جی، زه د اتفاق لیبر یونین کاسمیټکس اینډ سلک صدر یم او د پاکستان یونایټډ ورکر فیډریشن دغه یم وایس چیرمین یم. نو ملګرو ټولو ته درخواست دغه یو دا چې ټول په نره باندې انشاءالله کړي هم ده او بیا هم وکړئ. ډېره مهرباني جي، والسلام.